الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، ماشوم ته به اوس موږ چې کوم دی نو د شرط او د جزا ترکیب برابر کړو چې بچې د اسماء شرطیه راغلي نو د دې ترکیب به ته څنګه کوې. لومبې خو ورته دا ووایي چې اسماء شرطیه هغه اسماء چې د ان شرط په معنی کې دي نو هغه څه دي؟ هغه نهه دي. نو من مهما متى اسما وما او ایو حیثما اینما انا، ورته به دا ووایو چې دا زباني یاد که او دا چې کوم دی نو څه دي؟ دا د شرط لپاره راځي او د شرط نه بس چې کوم دی نو جزا راځي. لکه ورته ووایي چې ګورئ ساده پښتو کې په دې باندې پوه کړو چې لکه طالب ته ووایي چې ته د ما خواله راشي نو زه به ستا اکرام وکړم. نو ګوره د اکرام کولو لپاره شرط څه شو؟ خواله راتلل شولو. کو ته سفر کې نو زه به هم چې کوم دی نو تا سره سفر وکړم. نو خپل سفر چې کوم دی نو د هغه بل یا د طالبو یا چې کوم دی د ملګري هغه سفر سره څه کړو؟ هغه معلق کړو ورسره. نو دې ته چې کوم دی نو اسماء شرطیه وایي. دې طریقې سره به د دې ترکیب چې کوم دی نو کوئ. ګورئ دلته کې مې یکرمني اکرمه، نو من دا چې کوم دی نو څه شو؟ اسم شرط شو او یکرم دا فعل فاعل شو. هو یکرم فعل هو ضمیر فاعل او یا چې کوم دی نو دا ولا مفعول به شلو. نو فعل سره خپل فاعل او مفعول به جمله فعلیه خبریه هو کر شرط دا چې کوم دی نو څه شلو؟ شرط شو. اوس اکرمه، اکرم فعل فاعل او دا هو ضمیر چې کوم دی نو ولا مفعول به شو. فعل سره خپل فاعل او مفعول به جمله فعلیه خبریه هو کر دا چې کوم دی نو جزا شولا. نو شرط و جزا مل کر جمله شرطیه جزائیه هوا. په دې طریقې سره ماشوم چې کوم دی نو څه دي هغه پوهه کول پکار دي. متى تذهب اذهب، متى اسم شرط شو، تذهب فعل فاعل شو او فعل سره خپل فاعل جمله فعلیه خبریه دا چې کوم دی نو شرط شلو. اذهب ولا دا ولا فعل فاعل، فعل سره خپل فاعل جمله فعلیه خبریه چې کوم دی دا ولا څه شو؟ جزا شولا. شرط و جزا جمله شرطیه جزائیه هوا. په دې طریقې سره ماشوم چې کوم دی نو پوهه کول پکار دي. او د اسماء شرطیونه چې څومره مثالونه راغلي دي خو هغه د حیث معنی دي خو عین معنی دي. نو د دې ټولو چې کوم دی نو ځان ورته مثالونه ورکول پکار دي په دې کې ماشوم څه شي؟ په دې کې روان شي او چلیږي.